پی صاحب ته چې هغې دلته کې شکریا ادا کوم چې کول یې کړې چهرې نکاح دې وکړو. د دویمه خبره دا ده چې د پولیس حوالې سره تاسو تجاویز غوښتي دي چې دا کرایم څنګه ختم شي. نو د ټولو نه مخکې خو دا خبره ده چې د دې جړ چې کوم دی چې دا آیس ختمول دي. د آیس یو داسې نشه ده چې کوم ملک یوز کړي هغه یو خو مینټلي ډسټرب شي، بیا په ځان هم نه، بیا د هغې څکلو دپاره هغه ته پیسې پکار وي، نو هغه به بیا یو خو بېروزګاري ده، مهنګایي ده او حالات هم دلته خراب دي، هغه به بیا کرایم کوي. دویم خبره دا د آیس کرایم کنټرول کولو دپاره ما مخکې سی سی پي صاحب ته هغه ټایم کریم خان او بیا داسې ورسره راځي، هغې ته ما دا تجویز هم ورکړی چې موټر سایکل باندې چې کوم دی نو یو کس پکار دی، یو کس په دې پکار دی چې کوم کس سره فیملي وي، فیملي وي هغه خو صحیح ده، هغه خو ځان سره فیملي کېنولی شي، ماشومان هم کېنولی شي، خو چې فیملي ورسره نه وي نو موټر سایکل باندې یو کس چې پکار وي. دوست بھی کزن بھی ہے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ جو ہمارا لکی ڈیلی روڈ ہے، جس طرح اس پہ 2 واقعات ہو چکے ہیں، قاسم شہید والا، اور جس دن ہم نے ان کی دعا کے لیے پروگرام کیا تھا پرسوں، یقین جانیے کہ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہاں سے کرسیاں میزیں اٹھا کے چلے گئے تو آدھے گھنٹے کے بعد دوسرا واقعہ اسی جگہ پہ ہو گیا. تو یہ ذرا دکھ کی بات ہے. تو ایک تو لکی ڈیلی روڈ کو خاص طور سے پروٹیکشن چاہیے، جس کے لیے فقیر سرائے چوک میں ایک بیریئر لگایا جائے، اور ایک جو نہر ہے ہماری افریدی گڑھی پل کے پاس، آج اسے بتا سے دیکھا نا، نہر کے پاس ایک وہاں پہ ایک بیریئر لگایا جائے، وہاں پہ خاص طور پہ، کیونکہ یہ روڈ سیدھا رنگ روڈ کو جاتی ہے، یہ والی روڈ وہ آگے پھر فیصل کالونی اور گلشن کالونی کو نکلتی ہے، تو یہاں سے نکلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس روڈ کو خصوصی توجہ دی جائے. اور دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے کہ ایس ایس پی آپریشن صاحب نے کہا کہ جو بھی آپ کی بات دل میں ہے وہ کھل کے کہیں. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پولیس کو دیکھ کر ہمیں خوف محسوس نہ ہو، بلکہ ہمارے پولیس والے بھائیوں کا عوام کے ساتھ ایسا رویہ ہو کہ پولیس کو دیکھ کر ہمیں اطمینان ہو، ہمیں حفاظت کا احساس ہو کہ ہمارے محافظ کھڑے ہیں. اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. اور رہا بھی ہے، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں وہ ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. بہت شکریہ. unknown man complained to police, and police آ کے کھڑی ہو گئی، کیوں دروازہ لگایا، ہٹاؤ اسے. تو بھائی the security is such a big issue. او درېیمه خبره دا ده چې بېروزګاري ده. اوس بېروزګارۍ سره هم تاسو څه تعلق نشته دی، تاسو به وایئ چې دا خو زموږ مسله نه ده، خو د امن مسله چې ده دا تاسو پورې تړه ده. تاسو که موږ ته امن راکړئ نو موږ به سهار ډیوټۍ ته په ډاډه زړه باندې لاړ شو، ماښام به واپس موږ راشو. موږ به په دوکان کې کینو، موږ به په پلازه کې کینو، موږ به په بینک کې کینو، موږ به په نو موږ روزګار کوو. پولیس شته نو موږ د شپې آرام کوو. که چېرې پولیس نه وی نو د دې ملک حالات به یا د فلسطین په شانتې وي، یا به د افغانستان په شانتې، یا وغیره وغیره. نو چېرته چې د پولیس پولیس خدمات د چا نه پوشیدل دي نو هلته ایکه دوکه واقعات هم کېږي. ستاسو توجه د ابابیل طرف ته غواړم سر. ابابیل پوسټ چې زمونږ کوم دی سر د دې ډیوټیانې تاسو لګولي دي په تمامو تانجات کې. نو زمونږ د عوامو له طرفه دا یو ریکویسټ دی، درخواست دی، عرض دی او گزارش دی تاسو ته چې د ابابیل ډیوټیانې تاسو 1 month لګوئ، یو میاشت لپاره. چونکې دیو چې کوم دی یو میاشت کې دننه دوستاني یا ملګرتیا دا چې برابرۍ نو د دوی به میاشت پوره شوي. نو دلته چې د مستقل د دیو ډیوټیانې هغه چې بهر تاڼئ نو دیو په بیټکونو کې، دیو په حجرو کې، دیو په دفترو کې خپل ګپ شپ جوړ کړي، تعلق جوړ کړي. د هغې په بنیاد باندې بیا سنیچنګ هم کېږي، بیا چې کوم دی ډیوټي هم دیو صحیح نه ورکوي. نو زموږ دغه یو تجویز و سر ستاسو مخ کې. وسلام. کو بھی ہمارے علاقے کے ساتھ جوڑا ہوا بھائی پلیز لمٹ آور گلبہار. ہمارے علاقے کو اسیس جو ہے لمٹ کرے. اس میں میئر نے وعدہ کر چکے ہیں. اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ گلی والے محنت کرتے غریب لوگ ہیں، آپس میں پیسے جمع کر کے دروازہ لگا دیتے ہیں. 2 times it happened with me. ہم نے اپنے محلے گلی والوں سے اجازت لی، سب متفق ہوئے. بھائی یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ طور باندې په خاریه علاقہ کې په پوش ایریا کې په ګلبهار کې چې دا کوم حال روان دی تاسو ګورئ روزانه باندې په سوشل میډیا باندې پرنٹ میډیا یا چې کوم سټریم میډیا چې کومه ده دا هغوی خو چې کوم دی مونږ نه وینو ولې چې هغه خو نیشنل لیول رپورټ پسې ګرځي.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. इसके ऑपरेशन साहब को दावत देता हूँ कि वहाँ के आप लोगों का शुक्रिया अदा करें. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ فحاشی کے خلاف اور ساتھ ساتھ منشیات کے خلاف اور کرائم کے خلاف آپ انتہائی کوشش کریں. ہم انشاءاللہ پولیس کے ساتھ د هر تاڼۍ د هر چوک کې مو د دې تصویرونه ولګول. په سبا باندې ما پسې دفتر ته جرګې شروع شوې، ټلیفونونه شروع شو چې صاحبه دا تصویرونه را لرې کړه، دا زموږ بېعزتي ده. نو ما ورته وی چې تاسو کله د منشیات د خرڅولو والا د سنیچرز تاسو چې کله د هغې ضمانت کوئ نو هغه هم خو د دې خلکو بېعزتي ده که. نو زما تاسو ته دا خواست دی چې تاسو پولیس سره په دې کار کې یو موټی شئ، مرستیال شئ. زما تاسو سره دا لوز دی چې انشاءالله دا د یوې هفتې کار نه دی. اولنۍ خبره. دویمه خبره جی بالکل دویمه خبره، تاسو ټولو ملګرو دا وکړه چې جی پولیس پیټرولینګ بالکل زه منم، دا ابابیل والا خبره هم زه هم تاسو منم. بالکل مونږ پوره دا کوشش کوو چې پولیس پیټرولینګ زیات شي. مونږ سره چې کوم حکومت مونږ ته وسایل راکړي دي، زمونږ پیټرولینګ هم هغه شان کېږي. په تاڼه کې 2 موبایل دي، 2 موبایلو ته چې حکومت څونه وسایل ورکوي هغه یو منټ نه ودرېږي. ظاهره خبره ده د هغې دپاره علاقه زیاته ده. مونږ حکومت ته دا خواست وقتاً فوقتاً کړی دی، حکومت کوي هم چې مونږ ته دا موبایل په دې علاقه کې زیاتې کړي. چې موبایل زیات شي، وسایل زیات شي، نو هغې لحاظ سره به پیټرولینګ هم زیات شي. یو ملګري پکې خبره وکړه چې د ابابیل ریشفلینګ دی وکړي. بالکل صحیح خبره مو وکړه. مسله دا ده چې دا ابابیل فورس چې دلته کله جوړ شوی و نو دا د پېښور خپل فورس نه و، پېښور سره نفري نه وه. دا د بهر نه د ټولو ضلعو نه لږ لږ راغونډ کړه. چونکې پېښور امپارټنټ و نو حکومت دا ووایي چې پېښور امن ضروري دی، نو دا یې ټول چې دی راغونډ کړو دلته یې ابابیل فورس جوړ کړو. اوس الحمدلله مونږ د پېښور خپله نفري برتي کړه، هغه په ټریننګ کې ده. ابه د دې ځای خپل خلک وي، ابه د دې ځای ستاسو بچي به وي، ستاسو وروڼه به وي، ستاسو زامن به وي. هغې ته د دې ځای علاقې به هم پته وي، د خلکو به هم ورته ښه پته وي، او په هغې باندې به زمونږ او ستاسو چک هم ډېر ښه وي. دا د هغې متعلق خبره شوه. بله خبره پکې زمونږ یو صاحب وکړه چې پولیس لیزان کمیټي، بالکل ټیک خبره مو وکړه. او ما خپل ټولو افسرانو ته دا ویلي دي چې تاسو سره تر کومه پورې په علاقه کې د خلکو د مشرانو د سپین روبو د هغې مرسته در سره نه وي او هغې سره مشاورت نه کوئ نو تاسو په کرایم او په کرایم کنټرول کې چرې هم نشئ کامیابېدی. نو ما دې ته